او عجیبه ګناه ده. نورې ګناوې خدا رقم ته وي چې انسان ګناه وکړي الله تعالی عذاب په آخرت کې ورکوي. بدنظري یو داسې ګناه ده چې الله تعالی یو انسان ته په دنیا کې راګرځوي. دا خو په تجربه باندې ثابت ده. ځکه په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. الله تعالی فرمایي چې کله انسان ګناه کوي او ګناه هم دی بدنظري ګناه وي، دا انسان ته الله تعالی پر خپل اهل باندې د د په عیال باندې دا ګناه راګرځي. تاسو وګورئ د یو بزرګ په باره کې راځي چې دی زرګر و زرګر، د ده کور والا هم ډېره نیکه ښځه وله. د ده په کور کې یو خادم کار کوي له 100 کلو څخه. 10 کاله یې د دغه زرګر د کور خدمت کړی ده. له 100 کلو وروسته یې یو وخت و کور ته اوبه راوړې. دا زرګر بازار ته تللی ده، په کور کې یې له زنانې بغیر بل څوک نشته. کله چې ده د زرګر زنانه ولیدله، د هغې و لاس ته یې لاس ور واچوئ په شهوت باندې، بیرته یې لاس پرېښوئ ځینې روان شو. هغه زنانه ډېره خفه سوه، د زرګر زنانه ډېره پریشانه ده، زړه کوي، فریاد کوي. کله چې دا زرګر و کور ته رالی، دی ورته وایي چې ای زنانې نن ولې دومره خفه یې، ولې دومره ژاړې؟ هغه بزرګه ښځه ده، هغه په جواب کې ورته وایي چې ای خاونده تا نن په بازار کې یو ګناه کړې ده او ما ته به د هغه حال خامخا وایې. هغه ورته وایي چې ما هېڅ ګناه هم نه ده کړې، ګناه مې چیرې کړې ده، تا زه په چشم باندې لیدلی یم. دا ورته وایي که چیرې ته ما ته په رښتیا باندې یو خپله کیسه نه کې بیانه، زما او ستا به نن لارې سره جدا وي. اخر یې دا زرګر و دې ته مجبوره کړو چې دی د هغه ورځې حالات ورته ووایي. زرګر ورته وایي نن زما و دوکان ته یو زنانه راله، له ما څخه یې بنګړي واخیستل، هغې کوشش کوئ بنګړی یې په لاس کوئ، خو دې نه سوی په لاس کولی. ما چې کله پر دې نظر ولګېدی نو ما کوشش د دې وکړو چې دې ته هغه بنګړی ور په لاس کړم. کله چې مې بنګړی ور په لاس کوئ، زما لاس د دې له لاسه څخه وشنتی، زما په زړه کې یو څه شهوت پیدا سو، له دې سره مې مینه پیدا سول، بېرته مې لاس ځینې راایسته کړو. نو هغه زنانه ورته وایي چې تا له پردۍ زنانې سره داسې کړي دي، نن هغه خادم چې زما او ستا یې 10 کاله په کور کې خدمت کړی ده، هغه خادم و ما ته لاس راواچوئ، زما لاس یې په لاس کې ونیولی. زه چې ژړا او فریاد کوم، هغه په دې شي باندې کوي. نو بدنظري یو داسې ګناه ده چې الله تعالی یو انسان ته په دنیا کې هم جزا ورکوي، بیرته په انسان باندې راګرځي، یا به پر ده باندې راګرځي، یا به پر اولاد باندې راګرځي، یا به پر خویندو باندې راګرځي، یا به پر مسیانو باندې راګرځي. دا نو چاته لږ مهلت ورکړي، چاته بیا ډېر مهلت ورکړي.